الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فر بميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. گران قدر معزز سامعین کرام، د میراث په باره کې د الله رب العزت چې کوم قانون دی دنیا والاو ته ورکړی دی د هغې متعلق یو څو خبرې مخکې جمعو کې ذکر شوې. گذشته جمعه کې د وصیت په باره کې یو دا خبره ذکر شوې وه چې الله رب العزت قرآن مجید کی وصیت مخکې کړی دی او قرض یې وروستو کړی دی، حالان کې نبی علیه الصلاة والسلام د مړي د طرف نه قرض مخکې ادا کړی دی، وصیت وروستو نافذ کړی دی. د هغې وجه یو دا وه چې عام طور سره وارثان د مړي د طرف نه کوم قرض یې هغه ادا کوي خو وصیت د ادا کولو کوشش نه کوي. الله رب العزت خپل کلام کې وصیت د دې وجې نه مخکې کړو چې د دې هم احتیاط او لحاظ پکار دی. خو یو خبره ذکر شوې وه چې په وصیت کې چاته ضرر رسول نقصان رسول دا د الله رب العزت د حدود پامالي ده. الله رب العزت په هغې باندې سخت وعید او سزا ذکر کړې ده. د جهنم د اور سزا یې د هغې لپاره ویلې ده ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. کله چې د میراث آیاتونه ذکر کوي نو په دغه ځای کې آخري آیات کې فرمایي ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده. چې د الله رب العزت نافرماني وکړه، د الله د پیغمبر نافرماني وکړه،
د الله د حدودو نه تجاوز وکړو هغه کراس کړل يدخله نارا خالدا فيها الله رب العزت به همیشه لپاره جهنم ته داخلي باغی کې یو د وصیت خبره ذکر شوی وه چې غیر مضار وصیة من الله په دې وصیت کې تاسو چاته ضرر ورکوونکي جوړ نشئ حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي ان الرجل ليعمل او المرأة بطاعة الله 60 سنة یو سړی دا یوه ښځه د الله رب العزت په تابعدارۍ کې به 60 کاله تېر کړي دا 60 کاله یا 80 کاله به داسې تېر کړي چې د الله رب العزت په طاعت او تابعدارۍ کې او فرمانبردارۍ کې به تېر کړي ثم يحضرهم الموت بیا دې ته مرګ راشي د مرګ علامات ورته حاضر شي فیضاران فی الوصیه دا دواړه په وصیت کولو کې نقصانو کې د بل وارث ضرر ورسوي چاته فتجب لهما النار دې دواړو دپاره اور لازم شي اور وله واجب شي بیا ابو هريره رضی الله عنه دا آیت شریفه ولوستو من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله دا حكم الله رب العزت چې د کم ذوي الفروض د چا لپاره چې په میراث کې حصې مقرر دي دا بهانه ورکولی کېږي چې قرض ادا کړي وصیت ادا کړي خو هغه وصیت چې په هغې کې چاته ضرر نه وي ورکړی شوی نو ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې الله رب العزت دغه حدود ذکر کړي دي او بیا چې کله دغه حدود ذکر کړي نو ورسره فرمایي تلك حدود الله دا د الله رب العزت حدود دي دا چې چا کراس کړل نو يدخله نارا خالدا فيها الله رب العزت به اور ته داخلوي لہذا وصیت خو پکار دی کوم چې واجبي وصیت دی په چا باندې قرض دی د چا حق به پاتې د هغې وصیت کول پرې واجب دي البته د دې نه علاوه د صدقې جاریه په طور باندې که سړی وصیت کوي نو کولی شي هغه هم د خپل مال درېیمې حصې پورې خو په هغې کې به چاته ضرر نه ورکوي د ضرر ورکولو څه مطلب دی علما کرام ذکر کوي یو د ضرر ورکولو نه مطلب دا دی چې شریعت صرف د خپل مال د درېیمې حصې د وصیت کولو اجازت کړی دی او دا سړی راولېږي او د درېیمې حصې نه زیات وصیت وکړي ګویا دی د خپل وارثانو حصه کموي هغې ته ضرر رسوي دویم وصیت کوي خو د خپل وارث دپاره یې وکړي وارث له الله رب العزت حصه ورکړې ده او دی رالږي او د خپل وارث دپاره هغه وصیت وکړي چې دې له وکړي دومره ورکوي حالانکې هغې الله هم حصه ورکړې ده د دې په وجه باندې نور ورثاو ته نقصان رسېږي درېیم د ټول مال وصیت یو وارث ته وکړي نور ورثه ټول محرومه کړي زما دا ټوټل مال به زما صرف یو زوړي یا صرف دا یوه نور به مې وړي نور پکې محرومه درېیم دا دی چې یو سړی وصیت وکړي او د وصیت نه بیا انکار وکړي چې ما دا وصیت نه دی کړی لہذا وصیت دې وکړو اوس په هغې باندې برقرار پاتې شه د هغې نه بیا انکار مه کوه په دې کې چا لپاره چې وصیت کړی شوی دی هغه سړی محرومه شو هغې ته نقصان ورسېد او پنځم هغه دا دی چې وصیت د داسې خلکو دپاره وکړي چې هغه د وصیت کولو لایق نه چرسي ته بنکي ته پوډري ته مال هسې په لوبو ټوکو باندې لګوي او تا د داسې سړي دپاره وصیت وکړو چې هغه ستا دپاره د آخرت ذخیره جوړه نه شوه لہذا تا خپل ځان دپاره په وصیت کې نقصان وکړو د هغې د ثواب بجای تا ته د هغې نقصان ګناه او د هغې چې کوم آخرت کې وعیدونه دي هغه درته میلاو شي او بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من فر بمیراث وارثه یو سړی د خپل وارث
هغې ته میراث میلاوېده او ده محرومه کړو، داسې وصیت یې وکړو یا ټول مال یې چاته داسې ورکړو چې د هغې وارث پکې محرومه شو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي قطع الله میراثه من الجنة یوم القیامه. د قیامت په ورځ به د دې انسان چې په جنت کې کوم میراث ته میلاوېده د هغې نه به دا محرومه شي. الله رب العزت ته دې قدر. لہذا وصیت کولو کې احتیاط پکار دی. واجبي وصیت دی نو هغه لازمي ته ورسره پکار دی، هغه پردي حقوق دي. مستحب میراث دی نو هغه د تهایي د درېیمې حصې نه زیات ونه کړي، وارث دپاره یې ونه کړي او نالایقه خلقو دپاره وصیت ونه کړي. دا خو د ګذشته جمعې سره متعلق یو څو خبرې. اوس کومو خلقو ته چې میراث کې حصه میلاوېږي د هغې کې شروع کوو. خو میراث ارکان څه دي او بیا به میراث څنګه میلاوېږي، کومو خلقو ته به میلاوېږي. د میراث درې ارکان دي. یو رکن دی د مورث مړ کېدل. د چا نه چې میراث وړی کېږي نو هغه مړ وي. د ژوندي سړي نه میراث نه وړی کېږي. یو زوی راپاڅي او پلار ته وایي چې بابا ما له د خپل مال نه ما کوم میراث میلاوېږي هغه راته راکړه. دا هېڅوک د پلار په ژوندانه کې د پلار نه دا مال نشي وصولولی. چې راولېږي پلار ته وایي بابا ما له خپل میراث راکړه. لہذا دا سړی په غلطه باندې دی. میراث دپاره اولنی رکن د مورث مرګ دی. چې مورث مړ شي د هغې نه پس به میراثخورو ته میراث میلاوي. البته یو پلار یا نیکه په خپل ژوندانه کې په خپل اولاد کې خپل مال تقسیم کړي نو هغه په ژوندانه کې هغې ته میراث نه ویلی کېږي، هغې ته هبه ویلی کېږي. چې ګویا دې پلار خپل اولاد ته دا مال هبه کړ، دا میراث نه دی. اولنی رکن د میراث دپاره د مورث د چا نه چې میراث وړی کېږي د هغې مرګ پکار دی. چې هغه مړ شوی وي، مرګ یا حکمن دی یا حقیقتا دی. مرګ حکمه حقیقتا دې ته ویلی کېږي چې ستا په نظر باندې راځي او هغه مړ شي په مشاهدې سره، یا یو خبر مشهور شي چې پلانکې سړی مړ دی موږ د هغې جنازه وکړله. او مرګ حکمن دې ته ویلی کېږي چې یو سړی مفقود الخبر دی، ورک دی، پته یې نه لګي، چېرته وی، نه د ژوند پته لګي نه د مرګ پته لګي. لټون پسې وشو، تلاش او جستجو وشوله، لیکن میلاو نه شو د هغې د ژوند او د مرګ په باره کې. بیا داسې مسله چې څوک ډایرکټ د هغې مال نشي تقسیمولی، بلکې هغه به عدالت ته، اسلامي عدالت ته به معامله پیش کړی شي. هغه به وګوري چې د ژوند علاماتو پته یې نه لګي چې کوم ځای کې دی، د مرګ پته لګي. 4 کاله 15 کاله 6 کاله تیر شو، واپس سره رابطه نه کوي. که قاضي او عدالت په هغې باندې د مرګ حکم ولګوي چې یاره اوس دا مړ دی، لهذا عدالت په دې فیصله کوي، نو د هغې د مرګ د اعلان نه پس او د لیکلو نه پس به بیا د هغې که ښځه وه نو د بل چا سره واده کولی شي، عدت به تیر کړي او د هغې میراثخوره د هغې مال تقسیمولی شي. دې ته ویلی کېږي مرګ حکمن. لہذا په ژوندانه کې که یو پلار خپل اولاد کې یا میراثخورو کې مال تقسیموي نو ګورې دا میراث نه دی، دا هیبه ده. بیا پکار ده چې ټولو لی ورکړي، ټولو لی برابر سرابر ورکړي. په هغې کې دې دا نه کوي چې زوی له دې ډېره او لور له دې کمه. پکار دا ده په ژوندانه کې تقسیمې، نو چې په ژوندانه کې تقسیم کې نو بیا پکې د لور او د زوی کمې زیاتې به پکې نه کې، پکار دا ده چې ورکړل شي. البته که یو سړی د کوم قانوني میراث الله رب العزت رالیږلی که هغې په طور تقسیم کې هم صحیح ده،
خو عام طور سره چې څوک په ژوندانه کې مال تقسیموي نو بیا یې صرف نارینه اولاد ته ورکړي او زنانه اولاد پکې محروم کړي. حدیث کې راغی من فر بمیراث وارثه، یو سړی د خپل میراث باندې وتښتېد او وارث یې محروم کړ د هغې نه قطع الله میراثه من الجنة یوم القیامه، د قیامت په ورځ چې دته په جنت کې کوم میراث میلاوېده د هغې نه ځان محرومه کړ. لہذا دا کار نه دی پکار. اولی رکن د هغې لپاره د مورث مرګ دی. دویم رکن د هغې لپاره مالي موروثه دی چې د مورث نه مال پاتې شوی، جایداد پاتې شوی، که هغه مال لعین د چیزونو په صورت کې و، که هغه د روپو او د نقدیت په صورت کې و، که هغه د کرنسۍ په صورت کې و، دغه ورله پکار دی. که یو سړی مړ شو میراث یې نشته دی، مال دولت ورسره نشته، نو ورثه به څه تقسیم کړي؟ داسې نه چې هغه پردي کور کې ناست و او میراثخواره راولیږي چې زموږ بابا خو منډی راځئ په دې کوم کور کې چې اوسېده دا به تقسیم کړو، او هغه د کرایې کور و، د کرایه کور و، پردی مال نه تقسیمېږي. مورث خپل مال پرېښودو. اوس دی مورث چې کوم مال پرېښودی دی په هغې کې کم مال شامل دی. په هغې کې یو دی چې په کوم ذاتي کور کې اوسېدو، په ذاتي کور کې چې رقم مال او اسباب دی، ځمکې دي، ګړې بېزې دي، غواګانې دي، ګاړی دی، دې ته ویل کېږي اعیان چې د هغې جسم لري. کور شو، کور کې سامان اسباب شو، ګاړی شو، موټرسایکل دی، ګړه بېزه ده، غوا ده، دا عین دی، ځمکه ده، جایداد شو، پلاټونه دي. بل حق دی، حقوق دي. د چا سره کاروبار و، په کاروبار کې په چا باندې قرض و، د په چا باندې څیز خرڅ کړی و، هغه مال یې ورته نه دی حواله شوی. کور غوا به هغې خرڅه کړې و، د هغې مال ورته نه دی میلاو شوی، قرض. د چا سره ودیعت او امانت یې ښودلی و، مورث دی، هغې سره یو څیز و، چا پې امانتن اخیستی، عاریتن یې پې اخیستی و، دا سړی مړ شو. عام طور سره داسې کېږي چې کوم قرضه په چا باندې د مړي پرتی، نو بس کوم زامن یې هغه قرض راواخلي، د هغې سره کوم عاریت و امانت و هغه ترې راواخلي، خو یې بیلون هغه څه کړي، محرومه کړي. لہذا سب چې په دې کې عیني مال، ځمکه ده، جایداد دی، پلاټونه دي، ګاړی دی، ګړه بېزه ده، غوا ده، دغه شانتي د دې مړي چې په چا باندې قرض و، د چا سره امانت و، د چا سره عاریت و، هغه ټول څیزونه په دې میراث کې شامل دي، دا مالي موروثه دی. او درېیم رکن د هغې دپاره وارثان دي چې وارثان یې موجود وي، لہذا هغو ته مال میلاویږي. که ورثه موجود نه و بیا د هغې دپاره خپل ترتیب دی، هغه به چا ته میلاویږي؟ بیت المال کې به میلاویږي، اسلامي حکومت ته بیت المال پکې شته دی، هغې کې به میلاویږي. بهرحال اول چې یو سړی مړ شي نو د هغې نه قریبي اولاد وي، خو موږ به د پلار نه شروع کوو ځکه چې پلار دا اصل دی. یو زوی مړ شو یا یوه لور مړه شوله، په دې زوی په مال کې او د لور په مال کې پلار ته به څه میلاویږي؟ نور ورستا خبره به وروسته کوو، اول د پلار حصه ذکر کوو. عام طور سره دې ته خلک نه ګوري، ښځه مړه شوله، د دې میراث خاوند واخیستو، زامنو واخیستو، حالانکې د مورې هم پکې حق کېږي، د پلارې پکې هم حق کېږي. یو زوی مړ دی، پلار یې ژوندی دی، بس د هغې مال د هغې په زامنو په اولاد کې په ښځه کې تقسیم شي، پلار پکې محرومه شي. حالانکې که د پلار په ژوندانه کې یو زوی مړ شو، اگر چې دې جدا دی،
که په کور کې ورسره نه اوسېږي یا یو لوڼې مړه شوله اګر چې هغه واده شوې ده د بل چا په کور کې ده د دې لور او د زوی په مال کې به پلار ته څه میلاوېږي د هغې درې حالتونه دي په درې حالتونو کې ورته جدا جدا حصه څه کېږي میلاوېږي یو دا چې دا کم زوی مړ دی دا کم لور مړه ده د دې اولاد شته دی او که نشته دی که چېرې اولاد یې وو نو بیا به اولادو ته کتلی شي چې د اولاد یې نارینه دي که زنانه دي صرف که نارینه اولاد یې وو نو د دغې مړي په مال کې پلار ته به شپږمه حصه میلاوېږي موږ هغې ته ویلو فرض محض سدس 1/6 په شپږو کې یوه حصه به هغه پلار ته میلاوېږي دا په هغه صورت کې چې د مړي اولاد کې نارینه وو نو پلار ته به شپږمه حصه میلاوېږي نور مال بیا د نورو ورثاو کې څه کېږي تقسیم او که د دې مړي اولاد وو خو صرف زنانه وو نارینه پکې نه وو په هغه صورت کې به دې پلار ته شپږمه حصه د فرض او د مقررې حصې مطابق به میلاوېږي او چې نورو ورثاو ته کم میلاو شو هغو کم حصې مقررې دي د هغې نه کم بقیه پاتې شول نو هغه به ورته هم میلاوېږي هغې ته موږ وایو تعصیب دې صورت ته موږ وایو فرض مع التعصیب چې شپږمه حصه ورته د مقررې حصې مطابق میلاو شو او ما بقیه هغه چې نورو ورثاو ته میلاو شول د هغې د حصو نه زیاته شوله هغه به هم د پلار ته میلاوېږي او څلورم حالت د پلار هغه دا دی چې زوی مړ شو یا لور مړه شوله او د هغې هېڅ قسمه اولاد نه وو نه نارینه اولاد وو نه زنانه اولاد وو په هغه صورت کې به پلار ته ما بقیه د ټوټل مال میلاوېږي مطلب دا چې د هغې که نورو ورثاو خاوند دی یا ښځه سړی و د هغې ښځه وه یا وروڼه د هغې مال ورکولو نه پس چې کوم مابقیه پاتې کېدله نو هغه ټوټل مال به بیا دا پلار وړي دا د کوم ځای نه ثابت دي قرآن کریم آیت دی یو دو حالتونه الله رب العزت ذکر کړي دي دریم حالت دی قرآن کریم عام فهم سره پرېښودی دی خو احادیث د هغې باندې ذکر کوو سورة النساء هغې کې الله رب العزت د پلار حالت ذکر کوي نو دوه حالتونه او دریم حالت دی الله رب العزت پرېښودی دی او بیا حدیث د هغې تشریح کړی ده الله رب العزت فرمایي آیت نمبر 11 د سورة النساء ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد د مور او پلار دپاره به شپږمه حصه د مور دپاره جدا او د پلار دپاره جدا شپږمه حصه چې حصې به جوړې کړی شي 1/6 به پلار ته میلاو شي 1/6 به مور ته میلاو شي د مور هغه وروسته ذکر کوو خو دلته د پلار خبر روانه ولأبويه یو سړی مړ دی هغې مال پرېښی دی نو ولأبويه د مور او پلار دپاره شپږمه ده په شپږو کې یوه حصه ده مما د هر هغه مال نه ترکه چې د مړي پرېښي دي زوی یا د لور پرېښي دا په کوم صورت کې ان کان له ولد که چېرې د هغې لپاره اولاد وو نارینه اولاد وو شپږمه حصه فإن لم يكن له ولد که د دې مړي لپاره اولاد نه وو د سره نه نارینه و نه زنانه وورثه ابواه
او د دغه مړي نه میراثخواره مور او پلار جوړېدل. فلأمه الثلث نو د مور دپاره درېیمه ده. اوس د پلار حصې ذکر نه کړله. د پلار پکې څه حصه ده؟ نو علماء کرام ذکر کوي وایي د دې دپاره ما بقیه کوم چې باقي مانده وي د ذوي الفروضو نه چا حصې چې مقرر دي هغې ته ورکړی شوي د هغې نه علاوه چې کوم پاتې شو نو هغه پلار ته میلاوېږي او مور ته به یې درېیمه میلاوېږي. دا څنګه؟ د هغې لپاره حدیث د نبي علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو چې کوم فتاوجات دي او د نبي علیه الصلاة والسلام په مخ کې کوم صورت ذکر شوی دی هغه دا دی عبدالله بن عمر رضی الله عنه ذکر کوي وی عمر رضی الله عنه یو داسې انسان او شخصیت و چې هغه په کومه لار باندې لاړ نو بیا به موږ ته په هغې کې سهولت میلاوېده. وجدنا فيه سهلا په هغې کې موږ ته سهولت میلاوېده. انه قال نو هغه فرمایي فی زوج و ابوین یو سړی یو ښځه مړه ده هغې نه صرف یو خاوند پاتې دی او مور او پلار یې پاتې دي اولاد یې نشته. نو په دې صورت کې به مور او پلار ته څه میلاوېږي؟ نو وایي د خاوند لپاره خو نیمه حصه ده د هغې حصې به انشاءالله ذکر کوو. وللأم ما بقي من الثلث ثلث ما بقي د مور دپاره خو د باقي مانده مال نه درېیمه حصه ده. نو د پلار لپاره څه میلاو شي؟ وللأب سهمان نو د پلار لپاره هغه دوه حصې میلاو شي. څه مطلب؟ ظاهره خبره ده چې نیمه خاوند ته میلاو شي درېیمه هغه ښځې ته میلاو شي نو دوه شپږ حصې پاتې شولو چې دوه شپږ حصې راجمع کړي نو ثلث جوړېږي. نو هغه دوه حصې هغه دې پلار ته میلاو شولې د تعصیب په وجه باندې او د فرض په وجه باندې. یو حصه مقرره وه او بل عصبه جوړ شو باقي مانده مال به دې ته میلاوېږي. د هغې نه لا نور تفصیلي انداز کې د عثمان بن عفان رضی الله عنه فیصله هغې فرمایلي وو چې دا به د ښځې لپاره به څلورمه حصه چې یو سړی مړ دی ښځه سړی مړ دی مور او پلار او ښځه پاتې شوله نو په دغه صورت کې به ښځې ته څلورمه حصه میلاو شي. د مور لپاره به کوم چې باقي مانده مال و هغې درېیمه حصه به پاتې شي نو چې کوم بقایه دې پاتې شو نو هغه به پلار ته میلاوېږي. نو لهذا آیت کریمه کې چې کوم ذکر شو فلأمه الثلث د مور لپاره درېیمه ده نو دا نور څه شو د پلار حصې ذکر نه کړله نو دا عام فهم باندې پرېښوده. ظاهره خبره ده چې مور ته میلاوېږي نو پلار ته به خامخا میلاوېږي نو بابقیه به هغه پلار ته میلاوېږي. او د هغې لپاره دلیل څه دی؟ عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ذکر کوي وایي ما کان الله لیرانی ان افضل اما علی ابي وایي داسې نه دی چې زه دې الله رب العزت دې ما ویني په داسې حال کې چې زه دې مور لره د میراث په باره کې غوره ورکړم په پلار باندې چې الله رب العزت خو د مور لپاره وویل چې درېیمه حصې ده او پلار یې ذکر نه کړو نو معلومه شوه چې کوم باقي مانده پاتې کېږي نو هغه به پلار ته میلاوېږي. لہذا د پلار لپاره ما بقیه په دې صورت کې اوس دا خبره چې د دې مړي نارینه اولاد وو نو په دغه صورت کې به پلار ته اول خپل حصه د شپږمه میلاو شي او ورسره به عصبه وي. دا ولې؟ د هغې وجه دا
ده چې وروستو آیت کې ذکر کوي د یو سړي زنانه اولاد پاتې شو نو که یوه وه نو نیم مال به ورته میلاوېږي که دوه یا د دوه نه زیاتو نو دوه درې به ورته میلاوېږي دو به د دین درې حصې په دریو حصو کې دوه به ورته میلاوېږي نو ظاهره خبره ده چې پلار ته په دغه صورت کې شپږمه میلاوي ده نو چې کوم زنانه اولاد ته نیمه حصه یا دوه درېیمه حصې میراث شي نو بقیه خو پاتې کېږي که نه نو چې بقیه پاتې کېږي نو بل میراثخوری نه شي نو هغه بقیه هغه باقي مانده هغه به هم د پلار له ورکو نو د پلار درې حالتونه شو یو حالت دا دی چې د سره نه د مړي ورثانې شوی د نارینه د زنانه به په هغې کې به ټوټل مال هغه به پلار او چې که مابقیه ټوټل مال او چې کله نارینه اولاد یې وو نو هغې ته به صرف 1/6 شپږمه حصه میلاوېږي او که صرف زنانه اولاد یې وو د مړي نو پلار ته بیا اول شپږمه حصه میلاو شي مابقیه چې د هغې ورثاو کې تقسیم شو د هغې نه چې کوم پاتې شو نو هغه به بیا پلار ته میلاوېږي عام طور سره مسلمانان په دې خبره کې څه احتیاط نه کوي حالانکې د پلار حصه چې په ژوندانه کې زوی مړ شو لور مړ شو اگر چې لور به بل چا ته روانه ده یا زوی پرې جدا دی باقاعده د پلار ته به په دغه حالتونو کې دغه حصه میلاوېږي دا باقاعده میراثخور دی الله رب العزت دې په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي